نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما د دین اسلام ډېر عزتمند و محترم مسلمانانو ورونو، تمام میاشتې او ورځې دا الله رب العزت پیدا کړي دي، خو لیکن بعضې میاشتې دغه رنګې بعضې ورځې دا الله رب العزت ته ډېرې محبوبې دي. رمضان المبارک میاشت دا الله رب العزت ته ډیره محبوبه میاشت ده. ټولې میاشتې الله رب العزت پیدا کړي دي، لیکن بعضې میاشتې الله رب العزت ته ډیرې زیاتې محبوبې دي. ګورئ ورځې دي، دا ورځې ټولې الله رب العزت پیدا کړي دي، خو لیکن د جمعې ورځ دا سید الایام دی، د سید الایام د نورو ورځو سردار ورته ویلی کېږي. دا دومره غوره ورځ ده. دقه رنګې 12 میاشتې الله پیدا کړي دي، لیکن بعض میاشتې دا الله رب العزت ته ډېرې محبوبې دي. یوه میاشت دا رمضان مبارک ته، د رمضان مبارک نه شاته یوه میاشت ته هغې ته شعبان ویلی کېږي. دا کومه میاشت چې اوس شروع ده، په دې پسې به رمضان مبارک میاشتې وې. دې میاشت کې یوه ورځ ده، د هغه ورځې نه دې میاشت ته ډېر زیات فضیلت حاصل دی. هغه ورځ د دې میاشتې 15مه ورځ ده. 15مې ورځ ته ډېر زیات فضیلت حاصل دی، او دغه رنګې دغه شپې ته هم الله رب العزت ډېر زیات فضیلت ورکړی دی، ځکه چې تقدیر چې الله رب العزت د انسان دپاره لیکي، نو تقدیر الله رب العزت پیدا که. دا تقدیر په 6 قسمه باندې دی. یو ته تقدیر حولی ویلی کېږي، د تمام کال تقدیر الله رب العزت دا د دې میاشتې په 15مه شپه باندې لیکي، چې په دې تمام کال کې به څوک مري، څوک به پیدا کېږي، چاله به الله رب العزت اولاد ورکوي، د چا نه به یې وجني، چاته به څومره خوراک میلاویږي، الله رب العزت په دې کال کې چاله عزت ورکوي، څوک به بې عزته کوي. دا تمام تقدیر چې الله رب العزت لیکي د یو کال، نو دا د دې میاشتې په 15مه شپه باندې لیکي، نو دې د تقدیر حولی ویلی کېږي. الله رب العزت دا تقدیر په دې میاشتې په 15مه شپه باندې ولیکي. بیا چې کله رمضان مبارک راشي او آخري عشرې، آخري 10 ورځې پاتې د روژې، نو الله رب العزت د لیلة القدر په شپه باندې چې کم تقدیر الله رب العزت لیکلی، هغه تقدیر الله رب العزت فرشتو ته حواله کړي. کمې فرشتې چې دنیا ته راځي، نو هغه موافق به فرشتې د ټول کال کې کار کوي. نو دا داسې غوره ورځ ده په دې میاشت کې، او غوره شپه ده. بل د دې فضیلت دا دی چې الله رب العزت د خپل شان موافق چې نور ډوب شي، نو الله رب العزت د خپل شان موافق اول اسمان ته راکوشي، او د سحر د نور د خطو پورې الله رب العزت د خپل شان موافق په اول اسمان کې موجودي، او دا اعلان کوي، کلم اعلان کوي، وایي داسې څوک شته چې رزق یې تنګ او زما نه وغواړي چې زه له رزق ورکړمه، داسې څوک شته چې اولاد یې نه چې زما نه وغواړي چې زه له اولاد ورکړمه، داسې څوک شته چې عزت غواړي زما نه وغواړي زه له عزت ورکړم. الله رب العزت ناسي دې بندګانو دپاره چې بنده زما نه څه وغواړي چې زه بنده له هغه هر څه ورکړم. الله رب العزت دومره مینه کوي. ګوره تاسو به اورېدلي چې الله رب العزت د اویو میندو نه سوا مینه او محبت دا د بنده څه کوي. ستا یوه مور ده، یوه مور دې ده
هغه مور ستاسو څومره مینه کوي. خپلې د خولې نوړۍ راخلې او تاله درکوي، په خپله باندې ناره پاتې کېږي، د خپلې خولې نوړۍ تاله درکوي. الله رب العزت د دې نه هم سیوا مینه کوي. مور دیره مور ګوره چې ته کله مور ته کنځل وکې، مور باندې ګزار وکې، مور له پیسې ورنکې، مور سره جګړه وکې، نو بیا هم مور ستانه خفه شي، مور ستانه لاړه شي، مخ ته نه واړې، مور دې بیل کړي رضانه وایي زه ځان له اوسېږه، ځان له کور در درکړي، ځان له کمره له درکړي. خو لیکن الله رب العزت چې د اویو میندو نه سیوا مینه کوي دا هسې نه کوي. منګه سحر را پاسو دا 24 ګنټې زندګي زمونږ دا په ګناه کې تېرېږي. سحر زمونږ په ګناه کې، ماسپښین زمونږ په ګناه کې، ماښام زمونږ په ګناه کې. هر ټایم چې تاسو سوچ وکئ نو زمونږ یو سیکنډ داسې نه تېرېږي چې هغه په ګناه کې نه. لیکن بیا هم الله رب العزت موږ له رزق بندوي نه، الله رب العزت بیا موږ له رزق راکوي او ښه دوچند او ښه ډېر زیات راکوي. بنده تاسو به نه اورېدل چې بنده د لږې نه مړ شه، حالانکې 24 ګنټې په ګناه کې مختی، لیکن بیا هم له الله رب العزت پراخه رزق ورکوي. نو ځکه الله رب العزت د اویو میندو نه ستاسو سیوا مینه کوي. یوه مور دی یوه، خو چې لږه جګړه څه وکړې مخ ته نه واړې، دغه رنګې لږه نافرماني وکړې مخ ته نه واړې، الله رب العزت ته د 24 ګنټې نافرماني کې بیا هم الله رب العزت ستانه مخ نه اړوي. نو داسې یو عظیم ذات دی الله رب العزت. نو هغه خپل شان موافق اول اسمان ته راکوشي او غواړي او اعلان کوي و ای بندګانو وغواړئ زما نه چې څه غواړئ چې درې کم دله. نو دا داسې یو عظیمه شپه ده او په دې شپه کې الله رب العزت ډېر زیات مغفرت خلکو ته کوي. نو د دې میاشتې فضیلت دا دی چې کور ته غوره رزق راوړل دا مستحب عمل دی. په نورو عام ورځو کې موږ چې کوم رزق خوراک کوو دغه هم ټیک دی، لیکن په دې شپه باندې خپل اهل و عیال له مسافر چې اوسېږي نو خپلو ملګرو له دا غوره خوراک کول پکار دي، ځکه الله رب العزت په لږ کېدی شي چې د ټول کال کې د شان خوراک تاله درکړي. دغه رنګې په دې 15مه د شعبان مبارک باندې روژه نیول هم مستحب دي. چې کوم یو کس روژه ونیسي نو ګوره د ټول اعمال د تیر شوي کال ټول اعمال الله رب العزت ته خیږي. نو چې ستا تمام اعمال چې ګناهونه دي، نیکۍ دي کړي دي، څه دي کړي دي د تمام کال کې، او دا د دې میاشتې په 15مه شپه باندې الله رب العزت ته وخیږي. خو تا ډېر ګناهونه هم کړي نو الله رب العزت چې ویلي چې ګوره نن مې بنده روژه دی، ګناهونه خو یې کړي خو لیکن په کومه ورځ باندې چې ما ته دې هر څه راوخته د ټول کال رجسټر راوختې ما ته، نو ټیک شو ګناهونه یې کړي خو نن روژه دی مغفرت غواړي، کېدای شي الله رب العزت د ټول ګناهونه معاف کړي. نو په دې ورځ باندې روژه نیول دا ضروري ونیسئ. په دې ورځ باندې په 15مه ورځ باندې روژه دا ضرور ونیسئ. دغه رنګې خو خوراک هم وکئ. بل عمل د دې دا دی چې په دې کې خامخا تهجد، د شپې تلاوت، دغه رنګې دعاګانې د امت دپاره، د خپل اهل و عیال دپاره، د تمام مسلمانانو دپاره دا وکئ. په خپلو ګناهونو باندې الله رب العزت ته جړاګانې وکئ، صلات تسبیح مونځ په دې کې وکئ، الله رب العزت په نه ډېر زیات خوشحاله شي. نو نن دا 14مه ورځ ده، دا را روانه چې کومه شپه ده دا 15مه شپه ده او سبا 15مه ورځ ده. نو په خپله باندې هم عمل په دې وکئ، د نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ چې ستاسو په وجه باندې الله رب العزت یو بل کس ته د یو خبرې توفیق نصیب کړي، نو ته به په کور کې ناست او الله رب العزت په تا ثوابونه درکړي.